نو پدې باندې بیا د الله جل جلاله نه د دومره خبرو پوره کولو نه بعد د الله جل جلاله نه د ثواب امید. بیا د ثواب او د بدلی امید خبره باندې پوه شوي. الله تبارک وتعالی دی زمونږ استاسو لا اله الا الله ولا یقین هغه پوخ کی خو لا اله الا الله نه د منظور بغیر د محمد رسول الله نه. لا اله الا الله دستور او قانون دی نافذه به څنګه محمد رسول الله نه بتا پوس کې. یعنی لا اله الا الله بنیاد د قانون دی او محمد رسول الله طرز د قانون دی. خبره باندې پوه شوي کنه. لا اله الا الله بنیاد د قانون او محمد رسول الله طرز د قانون. لکه بانی دعوت و تبلیغ مولانا محمد الیاس رحمه الله نه چاته پوسو کو چې د لا اله الا الله بریف او مختصر مقصد څه نه. نو حضرت فرمائل لا الہ الا اللہ مقصد زندگی اللہ کو پہچانوگے کیسے اللہ بسنگا پہچانے خبر بانے پوشوئی کنا او محمد الرسول اللہ طرز زندگی اس اللہ کو پہنچو گے کیسے دا محمد نہ تپوس کے صلی اللہ علیہ وسلم خبر بانے پوشوئی. نو دغه لا الہ الا اللہ والا تقاضی اغا پورا کول به انشاءاللہ کنا. نو چې د لا الہ الا اللہ تقاضا دا نو ګوره چې اوس مونږ مانځه ته ودرېږو کنا. نو چې زمونږ جذبه دی چې زه هغه ذات ته ودرېږم چې هغه یکتا وحده لا شریک دی هغه ما ویني یا زه هغه وینم. نو زه هغه وینم دا تصور خو لږ ګران دی دې دور کې خو الله ما ویني دا تصور مشکل نه دی. تاسو نن د خپل منځ خوند خو واخلئ د دې حلاوت او خوږوالی خو تاسو وګورئ په دې تصور سره ودرېږئ چې زما رب ما ویني زه خپل رب ته ودرېږم محبوب او معشوق ته ودرېږم. خبره باندې پوه شوئ که نه. دې تصور سره تاسو نن مانځه ته ودرېږئ او مانځه نه بعد خپل زړه ته اوس متوجه شئ. بیا تمام مانځه کې دغه تصور قایم وساتئ. مانځه نه پس تاسو نن خپل کیفیت د خپل زړه نه په خپله وپوښتئ چې یاره نن څنګه مونځ شو یره که تا ته خوند نو در کړی چې څه جرم وی زه به منم ښه. نو بیا چې کله مونږ نه فارغ شو بیا د مانځه نه د جومات نه وتل په کومه طریقه دي. د لا اله الا الله تقاضا دا ده چې د جمعې مونځ وشو مسلمان نوجوان سنت نه کوي روان دی. تاسو د خپل بچو نه چېرته تپوس کړی دی چې بھائی ته سنت کوم ځای کې؟ دا د لا اله الا الله تقاضا ده. نن مسلمان د خولې نه دا لفظ راوځي چې بھائی سنت دی انا لله و انا الیه راجعون. هغه سنت چې په هغې باندې صحابه کرام هغه ټوټې ټوټې شو د نبی علیه الصلاة والسلام یو خبره نه منلو باندې احد کې 70 صحابه شهیدان شو. ذهن ته راله خبره. او نن د امت دا حال شو چې هغه وایي سنتي توهې انا لله و انا الیه راجعون. یو کس نزیبا ذهن ته راله خبره کن سنت په جمعات کې کوي بیا ځئ خبره باندې رسئ که نه رسئ. نو دا د لا اله الا الله تقاضا ده. بیا چې کله سنت تا وکړو نو د جمعات نه وتل څنګه دي بیا زما کور ته نه وتل څنګه دي بیا زما تجارت په څنګه زما کاروبار به څنګه. لا اله الا الله محمد رسول الله په دې ټول عرصه کې زما استا نگرانی کوي. ومن احسنو حکما او څوک ته زیات ښایسته په اعتبار د نظام سره نشته دی هېڅ څوک خیسته په اعتبار د نظام سره دی الله د نظام نه. نو اختیارو به انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے مونږ تاسو ته توفیق راکړي. اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.